لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ولا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جزاك الله. صلى الله عليه وسلم. نصیب کی دل کا شان طویف نا طواف کا قابل طواف نا نصیب کی اور دکابی سبحان الله كعبة الله كعبة الله آمين. ما عرض کو چی اگر شخص چې کوم دی طواف پځې کې تلبیه پځې کې سوالو درود شریف سبحان الله اول کنه تاسو کو خوا کې وسره چې کوم روانه غدا تاسو کو چې صاحب تعالی سبب سو دعا نه درکې او صرف درود شریف په تا ما ډېر وخت خیال دی درود شریف په او دي نه بالکل مال دعا هم رضی مالا هر سره رضی او چې کله زه مدینه ته راتلم نو ما سره والد صاحب چې کوم د مدینه ته راتلو او بلاره کې معنا والد صاحب چې کوم دی هغه بیمار شو او دومره سخت بیمار شو چې هغه بیماری تاب را نوړو او وفات شو. چې کله وفات شو دغه چهره چې کوم دی خراب شوه توره شوه سیاه شوه زه ډېر سخت پریشانه شوم چې خدایا دا به څه چل کېږي یو نه والد صاحب هم چې کوم دی وفات شو او دویمه چهره هم خرابه شوه دګړو شوه بدرنګه شوه زه ګبریو شوم پریشانه شوم دومره زیات پریشانه شوم چې زه دغه ټیم کې خوب یوړم الله اکبر الله اکبر خوب یوړم ما سو په دې نوراني چهره ولا شخص چې کوم دی سبحان الله سبحان الله چې کله حاضر شو نوراني چهره ولا شخص او څګورم چې زما د والد صاحب په مخ باندې لاس راخلو سبحان الله چې ما وکړه زما والد صاحب چهره داس ولا لاس ورلا سمې سبحان الله او چې دې نوراني چهره ورته سوي فرمایا چې ستا والد صاحب خوب آقا نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما دا والد صاحب چرا بګړو شي وا دا ولی او ما دا والد صاحب دا کوم یو عمل شي چې بیا وتا هم تشریف راوړو او وی استاد والد صاحب دا عمل نو او یو عمل پکې وو چې کله بابا درود شریف ویل هغه ثواب چې کوم دغه مال برابر سبحان الله او درود شریف عمل ډېر زیات نو دا ډېر زیات ویلي ماشاءالله کوم دې استا ولې څه زیات خوشاله ما په دغه وجه ودا سره سبحان الله محترم درود شریف چې کوم دې دا داسې یو عمل دی حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک پر تاسو درود شریف وایي الله پاک په تاسو باندې رحمتونه غیر پر نازلې ماشاءالله سبحان الله ماشاءالله سبحان الله الحمدلله دا کمال چې کوم دا زمونږ نه چې موږ دلته کې روزانه کیږي بلکې دا زمونږ بزرګان دین اولیاء کرام کمال دی موږ دې سره ځان چې کوم دی را تړلې دی سبحان الله او چې څو پورې موږ دې اولیاء سره ځان را تړلې وي زمونږ عقیده به وي زمونږ ایمان به هم چې کوم دی ان شاء الله ان شاء الله زمونږ بچو زمونږ د نسلونو ایمان به هم چې کوم دی ان شاء الله ان شاء الله څنګه چې تاسو دا عمل روان کړی دی دا دعا هم ور سره کوئ چې کوشش کوئ چې دا عمل په خپل کورونو کې هم شروع کول پکار دی چې په کوم ځای کې الحمدلله په لکېږي الله کې الله پاک رحمتونه الحمدلله په متنو کې او زیاده طلبه موږ د کثیرو خلکو تبلیغ کار د دین دعوت کار د اسلامي الحمدلله هر ځای ته کافلی زی ماشاءالله اول تک یو جماعت ته چې هغه کې ماته استاد جی وته دې جماعت ته حضور علیه الصلاۃ والسلام سو کسانو په خوب کې ولیدو الله علیه الصلاۃ والسلام دې جماعت تشریف وروړي الله دا څه وجه ده چې زوړ غوندې جومات دی بالکل داسې رونق د غم پکې نه و خو نه یو رونق پکې لازمي و چې ځکه شاید درود شریف محفل پکې لګېدو سبحان الله هغه وویل چې فرمایي چې حضور علیه السلام فرمایي دلته راځم دې جومات هم په دې وجه راځم چې دلته کې تاسو دا درود شریف محفل کې محترمو درود شریف کې کوم ډېر لوی فضیلت او برکات دي دومره فضیلت دي که دا سړی ټوله شپه ورځ لګیایي د دې فضیلت ختمېږي نه الله پاک دې موږ ته دغه شان دا اولیاء سره دا ژوند را نصیب کړي آمین دا مینه او محبت را نصیب کړي
آمین دغه عقیده چې کوم تاسو خپل بچو ته هم چې کوم دی خای دغه د بزرګان دین رحمهم الله المبین دغه مینه محبت چې کوم خپل بچو ته خپل محلې کې خپل عزیزانو ته هر مسلمان ته دې د وخت کول پکاري څو پر موږ اولیاء کرام سره مینه محبت ان شاء الله ورته موږ روحاني په څه کې کړه او دغه شان موږ ایمان او عقاید کې مضبوطی ان شاء الله تاسو ټول ته په دې باندې عمل کوو آمين دي اولیاء کرام سره خدای پاک دا استانا شاد او آباد لري آمين همیشه پر دغه شان موږ ته توفیق راځي موږ دغه شان دي استانه ته زور آمين جزاك الله خيرا كثيرا